أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر. سورة صاد مخی سورت سره ربط داده مخی ده پیغمبرانو کمزوری بیان شوا ده، ملائکو کمزوری بیان کړی شوی، دلته به پاغي باندې ابتلاءات ذکر کی چې الله پاغي ازمیښتونه راوستو، څنګه هغه شفاعت قهریه کړي شي، توحید بثابتی دې طریقه باندې چې الله په پیغمبرانو پرښتو باندې او په پیریانو باندې ابتلاءات امتحانونه راوستو. واقعہ داؤد علیہ السلام په ذکر کی، سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام، جہنم والو جگڑا به ذکر کی چې خپلو کې به جنگونه کېدل. تا سورۃ صاد د دې اول آیت نه د نوم ماخوذ د سورۃ صاد نه سالبی لګلې د فضیلت کې چا چې سورۃ صاد ولستو کان له بوزن كل جبل سخره الله لداود 10 حسنات. الله بدلا د هغه غرونو په وزن لسګنا ثواب ورکی تم چې الله داود علیہ السلام سره مسخر کړو، څنګه سره به ذکر کو او د الله واړو لوی ګناونه معاف کړي. دا حدیث کمزور ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، گواد قرآن ذی الذکر نصیحت والا، پس گواد چستاسو الہی کیو دے. بل الذین کفروا بلکہ آکسان چو کفر کردے فی عزت و شقاق، پلوئے کی دی و دشمنے کی دی. کم محلکنا سمڑر حلاک کرد منگا من قبلهم لدین مخی من قرن پیڑے فنادو ناغی دیر فریادو کو ولا تحین مناس، خبیانو دغ وقت زیر تیختے دغنو بیانو وقت تیختے لا تا لیسا وعجبو دی حیران دی انجاهم فدی چراغ دیتا منذر منهم يرور کون کی دینا. وقال الكافرون والكافران هذا ساحر كذاب، لا جادوگر دے و دروغجن دے. اجعل الالهة آیا دکر طول معبودان دے پیغمبر الہ واحدا اکیو معبود دیوی دادوما خدایان اس نشو گولیو الہ زبردست آغا صحیح الہ رہے. کافر بھی انہا زال شیعون وجاب، لیکن اندہ خور دیر ناشنا سیز دے عجیب خبر دا کاؤرنا دیر دیوی یو ذاتی کی سنگے کی کئی ہے کنا. وانطلق الملأ منهم روان شویو دلد دینا انمشو چیزے زے واسبرو تنشے علی آلہتکم پخپلو معبودانو ان هذا لشیء یراد، یقینا دا توحید خامخا یو داسی سیز دے چه قصد کڑی شوی زمون مبارکی مونگ پی دوکا گئی. ما سمعنا بهذا مون خودانی دیوری دلی فی الملت الاخرہ فدی رستنی دور کے ان هذا دا خوندا الا اختلاق مگر دزاننا جو کڑی شوی خبرہ انزل آیا نازل کڑی شوی علیہ الذکرہ پد باندی وحی من بیننا زمون پمیس کے ورم مونگ تا وحی رانا رہتا رہلا. بل هم فی شکن بلکہ دی پشک دی من ذکری زمان وحینا، اللہ وی وحی کی دی شک کی. بل لما یذوقو عذاب بلکہ دیلا تروسا زمان عذاب نہ سکلے کہ عذابو سکی نسم بشی. ام عندهم خزائن رحمت ربکا، آیا دی پر اختیار کی دی استاد رب رحمت خزانے العزیز الوهاب کہ دور ورو دا ہر سور کون کی دے. ام لهم آیدی پہ اختیار کے دا ملک السماوات والارض، بادشاہی دا اسمانو دزمکی وما بینہما اور آغی سب بادشاہی چدے دوارو میانس کی دا ندا فلیرتقو
دې خامخا اخرجی فی الاسباب د اسمان لارو ته بر دې اخرجین وحی دې بند کی بچای د دین نه الله بچای چې بس هغه چاله پیغمبري ورکین ورکی با جندم ما دا قریش او لګ لخر دې هنالک محزون پدغه ځای کې یعنی بدر کې بدی د شکست ورکړي شي من الاحزاب د مخالف ولنا کذبت قبلهم تمهید ختم کنو یو واقعیا پیش کی تاریخ وګورا درو جن کړو زمون پیغمبران د دین مخکې قوم نوح قوم د نوح علیہ السلام وعاد وعادیان وفرعون ذو الاوتاد او فرعون چې ډېر لخر والو یا مضبوط حکومت والو وتد میختوي خیمه په ډېر حکومت ډېرو وسمود او سمودیان اغیم درو جن کړو وقوم لوط قوم د لوط علیہ السلام واصحاب الایکا وبنوالو اولئک الاحزاب دا ټول ډېر مخالف د پیغمبرانو ان کل نو دا ټول الا کذب الرسل مگر دروژنې ګڼلو رسولان فحق عقاب نازل شپدی باندې زما عذاب وما ينظر هؤلاء انتظار نکي داخله د اوسنی د مکه ولا الا صيحه واحده مگر د یوې چغې ما لها من فواق نبوي اغیل استثار دل وقالوا ربنا دیوای ازمونگ ربا عجل لنا منگلا پتلوار راکی خطنا زمونگ برخا قبل یوم الحساب لیساب در رازنا مخی عذاب راولا اصبر علی ما یقولون صبر کا وپاغس چی دیوائی وذکر عبدنا داود یاد کا زمونگ بند داود علیہ السلام ذل ایدی چی طاقت ورو یا حمت والو انہو اواب یقینا اللہ تا دیر ورگردیدن کیوں انا سخرنا الجبال معہو دا معجزات دادی یقین منگ ملگری کلو دا غسر غرونا یسبحنا چی تسبیح وی ویلا بالعشی والاشراق بیگا و سباب والطیر و مارغانم اغیم تسبیح وی محشورتا ڈلی ڈلی کل لہو اواب طول اغا یعنی اللہ تا ورگردیدن کیوں واپسی کون کیوں وشددنا ملکه من مستحکم کرو مضبوط کرو حکومت آغا وآتیناه الحکمہ ورکرو من اغلو خیارتو وفصل الخطاب دا معاملو دا فیصلو کولو صلاحیت وحل اتاک و آیت آترا رسید لدے نبأ الخصم خبر دا داودارو استصور المحراب کلچ اغیر بات خانی پر دیوال راوڑی دل لو پتہ غرض فیصلے نہ کولی داؤد علیہ السلام دربار با بندو عبادت پہ تو ناغی دیوال باندې روخاتو اس دخلوا علی داؤد کله چاغي ور داخل شول داؤد علیہ السلام تا ففزع منهم ناغد غین او یریدو قالوا لا تخف اغیب الميرگا من کیس راوړل خصمانی دودا وداریو بغا بعضنا علی بعض یو په بل باندې زیاتې کړي فاحكم بيننا فیصلو کا زمون ترمنز بالحق انصاف سرا ولا تشتت اس بین صافی مکوا وحدنا منتخودنو کا الى سواء الصراط میغلار طرف سا انها زاخی یقیناً دا زمارو دے لہو تسعون نعجا لدسر یو کم سل گڑی دی ولی نعجت واحدا لما سر یو گڑدا فقال ندی ما توائی اکفلنی هادا مال راکدا یو گڑا وعزنی فی الخطاب فما زور ورشو پا خبرو کی خبر داود علیہ السلام بولے دا آپ کی بان کدا خبر اور دا دیو تن خبر اور دا اور زما کے سره پیسے لے کے دا غلطی دا خبر بدوار اور قال غو لقد ظلمك یقینا انت پتا باندې ظلم کړی دی د سوال نعجتک فوختلو استاد غړي اعلان عاجه د پاره د شاملولو په خپلو غړو کې وان کثیرا یقینا ډیر من الخلطاء د شریکانو نا ليبغي بعضهم على بعض خامخا په یو بل باندې زیاتی کوي الا الذين امنوا مگر ظلم نکي هغه څوک چې ایمان وروړي دي هغه شراکت صحیح وعملوا الصالحات انیک ملک لري وقلیل ما هم داس خلق ډیر لګ دي وظن داوود علیہ السلام ګمانو کو پوښو
انما فتناه چیکین مونږ په امتحان راوسته دي دا پرخته وي دراغلي دي پوجو په دې دیوال نو سوکو خاطه فاستغفر ربنا بخنو تعالی خپل ربنا وخر راكعا اداغه مخته ټیټ شو اناب الله ته واپس شو توبه وستا فغفرنا له ذلك موږ غته دغه خبره معاف کړه وان له عندنا ويكن نشتدي داغه لپاره زمون سره لزلفا خامخا خاص نږدې زه يهودانو دې ډېر بدنام کړي الکه هغه لوی شان ول پیغمبر دی وحسن مآب و خانجام یا داود مونږ غته ویلو چې داود ان جعلنا کایکن منکړې تو خلیفتن فیصله کوونکې فی الارض پزمکه کې شریعت بنافذ کې څنګه چې آدم علیہ السلام ته وینو خلیفتن فی الارض دا داود علیہ السلام خلیفتن فی الارض فاحکم فیصله کوا بین الناس خلق پمینس کې بالحق په انصاف سره فیصله کوا عدالت کی چوټي مراوله دویم دا چې دواړو غاړو خبر اورا ولا تتبع الهوى خواهش پس لاړ نشي فيضلك كنتا بواري عن سبيل الله لا دلارنا ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد یقینا سوک چوری د الله دلارنا غیر پر سخت عذاب ده ول بما نسو يوم الحساب ذکر چاغي رکړي رز د حساب وما خلقنا السماء والارض ند پیدا کړل مونږ اسمان او زمکا وما بينهما غشر دوړ پمینس کې دی باطل عبس غب ته پرن دی پیدا ذالک ظن الذين كفروا دا ګمان دي دا چا چې کفر کړي هغه اسی پیدا دي مړه بس کار کیږي ما خام کیږي بس ټایم پاس کوه نه فویل للذین كفروا تبعی دا چا دا پر چې کفر کړي من النار دور ور کې بتبا کیږي جهنم کې ام نجعل الذين امنوا ويكمغا سوچي مان راولې وعمل الصالحات نیک عمل کړی کل مفسدين في الارض پشان د فساد کوونکو پس مکه کې دې پشان چې کو نه اخرت خدای لپاره دې چې عمل صالح او ایماندار له جدا مرتبه ورکړي مفسد فی الارض جهنم ته بوزم ام نجعل المتقین کالفجار ایکمغا پرهیزګاران پشان د پدیتانو نافرمانو کتاب انزلناه الیک دا کتاب دا قرآن مونږ ته نازل کړی دی مبارکن برکتون ولده لیدبروا آیاته دې لپاره چې دی غورو کې دې په آیاتونو کې دې لپاره راغلي وليتذکر اولو الالباب او دې لپاره قرآن راغلي چې نصیحت واخلي خالص عقل والا او چې عقل پکې به عقل ني ووهبنا لداود سليمان ورکم داود علیہ السلام ته سليمان نعم العبد ډېر ښه بندو انه اواب یقینا الله ته ډېر ورګرځیدونکو ډېر توبه یې استه اذ عرض علیه کله چې پیش کړی شو هغه با هغه ته بالعشی په مازیګر کې الصافنات الجیاد کرأسنا وقال نبی انی احببت یقینا زمینکم حب الخير من دمال سرا عن ذکر ربی دا وجد ذکر زما دربنا پدې سره د جهاد کوم اسونه مړ خوخي حتا توارت تر دې چې پټولا وسنا بالحجاب په پرده کې یعنی دلو کې منډه والے و دو زکات ردوها علیا دوی داماتا واپس کې فتفق مسحا شروع شو پلاس وهلو بالسوق والاعناق داغي په پندو او سټونو باندې لاسونه پیوال اس په خلک بیا سینت تپوي کنه بازی وی فتفق مسحن شروع شو چې پر کولې بالسوق والاعناق داغي سټونو واس په ورې زمانہ مازیګر مونږ کدا شو دا دروغ دي مسا چې تا کټکول دوی تحریف کې غلط معنی کې اس په سګوناوا تماشه دا کول هوا سرون اس مې پرې دی دا غلط تفسیر دی او ترجمه سره نه غلط ده علم الاشتقاق خلاف معنی ده ولقد فتنا سليمان لیکن مونږه عظمای سليمان عليه السلام والقينا على كرسيه وغرزمون دغه پتخ باندې جسدن یوجوسا ثم انا بیاغا الله ترو ګرځید بلا ډوزي د تفاسیر لګري دروغ وشتي شیطان راغلی و در امبل او ګد مې راوغه بیان سره ملاو شو ځان نه شکل جوړ کړو ولته خبرې دا ټول دروغ دي سليمان عليه السلام وی دسکم سل بیان وی شی سے بلا زوی زبن نټور سره ملاوي کوم سبب فوج اولاد پیدا کوم jihad نه پا نغه بسم الله ان شاء الله ته یرو
ناغه سننګړو وانته کې یو ورته پکې وشو بداته وضاحت نو خو دې کې نشته قال ربي بيول اذا رب يغفر لي ما وبخي وهب لي ملكا مال یو داسې بادشاہي را کې لا يم بغي لاحد چې مناسب نوي د اچا د پاره من بعد زمان رستو انك انت الوهاب یقینا انت د هر څو ورکونکي ګور اول په امتحان راغی رستو له بادشاہي ورکي امتحان پتا راځي سختي به راځي خار فسخرنا له الريح نو موږ داغه په خدمت کې هوا ولګولا دا بادشاہي تجري بامره چې هغه طلبا داغه د حکم او رضا مطابق روخا سازگار حيث اصاب کم خاص باغتو تو بس کم خوازا وا تبه جبا تخوت درچو و شیاطین شیطانان مونږ هغه مسخر کړو کل بنا و غواص هر آبادی کون کې او په وهون کې دلکارانو پکې سبب کې او تخورو واخرین نور پریان مقررین ترلیشی فی الاسفاد پزنزیرنو کی وانی بے کو تولو هذا عطاؤنا دا زمون بخشش تے فمنن نیسان کوئے سلیمان او ہم سے کی عیسیٰ روا بغیر حساب بی حسابا وَإِنَّ لَهُ يَكِنَ نِشْتَدِيلُ سُلَيْمَانَ علیہ السلام لپارا عندنا زمون سرا لَذُلْفَا خامخانز دیوال وحسن مآب وخزید وطلو وذکر عبدنا ایوب یاد کا بند زمون ایوب علیہ السلام اذ نادا ربه چکل فریاد کو خپل رب تا انی مسنی الشیطان چکل ما تراسی دل کړي شیطان بیمار وړل زیات بنصب و عذاب په تکلیف او پازار اور کو درج لگا اور کو برج لگا مونږه غتو ویل جزم کو وها په خپل پوندا ډیر وخت بیمارو هغه خبره دروغ دي چې دغه چنجي شو یا دروغ دي بیمارو الله اولادم ملک صاحب مړ شو بس یو خزه وا ابا د خدمت کو ډیر بیمارو نه الله ته وې ګور ځان نه پیغمبر ځان نه بیماری نشي در کول الله ته محتاج دي الله وته هاذا مغتسل بارد دا لامبو یخیو بلی لامبولو و شراب اندسکلهم هنده راکوال تا اللہ چی نریستا چی ویلام بلا بیماری دی اللہ بوتلا امتحانو کنا امتحانو امتحان تی نرشا کنا بیماری دی اللہ امتحانی ووحبنا لہو اہلہو منگو بحلاغتا مال بچ داغو ورمکلو ومثلهم معهم و داغی بشان نور اللہ تی مال مغستو دا امتحان رازی دیوالیه بشی غٹ نقصان بریوشی دا اللہ امتحان دی صبر بکے برداشت بکے اللہ دربار مانا پرے دے اللہ دے سانے کی پاگا جاجی تکالیف کی پاگی بندی لسنے بندی لاری بندی دی اللہ بھی دو علماء ورکو بتا ہم دا ہے تکالیف رازی ایوب علیہ السلام تو گو رکن رحمتا مننا لخ والفضل کولو دو وجہ منگ اللہ دا فضل محتاج بھی وذکر و نصیحت دال اولی الالباب خالص کلوالولا ندی واقعین نصیحت والا کنا وخذ بيدك ضغصا واغلا بخل لاس کې یو جارو داود علیہ السلام ته د قسم کولو اخذ خطا کړو دو ته که زخه شو متا به اوسل ډنډې و ما یو غلطه منخت هغه منل و پوه شي نه و نو دا غریب خلک دې اوسل لختو نه خو مرشي او ناپوهه کې غلطي دي شوی نه الله وته چې جارو اواله نه پاغي و په کې بسل ټون کی خدا حکم صرف ستاده پاره دی وره ها نن چې دوست بیا خلک به کې بیا ګوته ځان د پر روباسي چې ورګه فضرب به نوها فلا خذ پدې ولا تحنس قسم ما توا تا قسم کو چې دا بوام غلطي کړي نه پدغه جوړي هوا سل کوم کې وای وګیا ان وجدناه صابرا یقین مونږه ډېر صبر کوونکو مونږ نعم العبد ډېر خبندو انه هو بشک ډېر الله ته واپس کوونکو وذکر عبادنا یاد کا زمون بندیان ابراہیم اسحاق یعقوب علیہ السلام اول الایدی والابصار چه قوت و بصیرت لرونکو انا خلصناهم یکن منگاغی غرکنو بخالصت فغر والی سرا ذکر الدار چیادول لیدو کور آخرت باغی دیر یادو ادیب دخپل لاس پیسے گٹلی خواہ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا يَكِنْ أَغِرْ طُولْ زَمُنْ سَرَا لَمِنَ الْمُسْتَفِينَ خامخا د چونکړو شونو غورکړو شونو الله اخیار د بهترینو نو خیر پکې او یا د غورکړو شونو اختیار نه دی وذکر اسماعیل یا کہ اسماعیل علیہ السلام لکه تذکرو کا ولیسع یسعیا یا یسع علیہ السلام وذل کفل
ذوالکفل علیہ السلام یاد کا وکل من الاخیار پدی کے ہر یو تن غور خلقنو هذا ذکر دا یاداشتے دا واقعات دیکھ نصیحت تے وان للمتقین یقینا شاید متقیان وپار لحسن مآب خامخا خزید ورطلو خزی کم زیدی جنات عدن جنتون دا ہمیش والی دی مفتحتا لهم الابواب دروازے دا اغیتا پرانستی شوی متکئین فیہا تکیا گانبے والی بھی پدے کے یدعون فیہا راغوالی با پاغے کے بفاکہتن کثیرہ دیر میوے و شراب و دسکلو سدنا مشروبات وعندهم او بھی بدے جنتیانو سرا قاصرات الطرف حیانا کے زنانا اطراف امزولی حازا ما توعدون دا جنت آغا شیر جتا سر وعدہ کولشوا لیوم الحساب حساب دروازے ان حازا لرزقنا یکنن دا خامخا زمون رزق دے ورکلدا ما لہو من نفات نشتا دے جنت لار دے مزولا ختمی دل حازا یو طرف تدا دیو بل طرف تا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ یقین نشتری سرکشانو دا پارا لشر مآب خامخابت زید ورطلو جہنم چه جہنم دے یسلونہا و داخلی کی باغیتا فبئس المہاد دیرنا کر زید دا آرام حازا فلیذوقوه دا خامخاوسا کے حمیم خودکدل ابری وغساق او پیپو واخر نور زابون امشتا من شکله ددی پشان ازواجن قسمہ قسم زابون دی حازا فوجن دا یو ڈل دا یو رشت مقتحم معکم ورغرزدن کی دی تاؤسرا پہ جہنم کے یو ڈل بدا سر بلم بورنا نوزی لا مرحبا بهم نشتا دی دیل خوشالی اس پخیرالی نشتا انہم صوال النار یکنن دی وورت داخلی دن کی دی قالوا بل انتم مغیب اوائی بلکہ تاسو لا مرحبا بكم ستاو دا پارم خوشالی نشتا نبوی انتم قدمتموه لنا دا تاسو زمون رامخی تکوی دا جہنم تادرہ جہنم ترالم فبئس القرار نسناکار زیدی داستوگنے قالوا ربنا غیب وائی اے زمونگ ربا من قدم لنا حازیہی چاولان دکڑے دی منتدا جہنم نفزد ہو عذابا ضعفا غلد چند عذاب ورکا فی النار پور کے چاچ جہنم تراؤستم کنا یعنی چاہتا بیداری میں کولا اللہ رب العذاب ورکا وقالوا غیب وائی ما لنا ستل شپمون لا نرى رجالا نمنمونگا آغا خلق کننا نعدهم من الاشرار چمونگا غی دنیا کے گنلوش میرل دا شروالونا چدا شریان دی گر توحید خوری وی اللہ من کبرنو والا پریدے ناکو شریان بریتا مونگا وینا غسشو اتخذناهم سخریا آیا مونگا غی گرنلی وطو کے امزاغت عنهم الابصار آکنا کاگش واللاغین نظر نظمون خکارینا کسش ولو ان ذالک یکنن دا لحق خام خواکی تخاصم اہل النار ورشا جگڑ دور والو التب جنگی قل او ایا انما انا منذر یکنن زیر ورکون کیم وما من الہ نشتد لائق دے عبادت الا اللہ الواحد القہار ما سوا دا اللہ نا چیو دیو زور وردے رب السماوات والارض رب دا اسمانو دزمکی دے وما بینہما دا آغس رب دے چدے دوار مینس کی دی العزیز زبردست الغفار او بخون کی دے قل او آیا ہوا آغا قیامت نبأ عظیم دلوی خبر دے گرے معمولی خبر ندا انتم عنہ معرضون تاسو یہ راغین مخڑون کی غافل ما کان لیا نشتر زما من علم اس علم بالملأ الاعلى دبرنی مجلس مبارکی دا فرختو مجلس مبارکی اذ یختصمون کلا چاغین دو زخیان جگڑ کی پا جہنم کے ایوحا الی الا دا خبس پدی وجہ چھ ما توحی کی دیشی انما نذیر مبین چیکنن زخکارا یر ورکون کی ہم ما تا اللہ ہوئی نپتو لگی اسی ما تا پتہ نہیں لگی اس تاریخ خی تاریخ انسان اوی جہنم ترا لے تو ہم پسر کے پوے گلے وچ شیطان نے گردو کن دی اذ قال ربك للملائکہ کل جستا رب ملائکہ تو ویل انی خالق بشرا چیکنن ز پیدا کون کی ہم یو انسان من طین دخٹنا فاذا سویته نکلا چازا پورا کم اندامونه پورشی
ونفخت فيه وپکیو کم پاکی من روحی دخپل روح خپل طرف نه روح فقعوا له نپریو زیغتا ساجدین سجدہ کون کی فسجد الملائکہ نسجدہ اکلا طول ملائکو سرون اخکتا کل کلهم اجمعون طول پیڑ باندے الا ابلیس سوا د ابلیس نام استکبر ځان الوغنو وکانه من الکافرین او شدا کافرانو قال یا ابلیس تپوسو کو الله شیطانا ابلیس ما منعکا تسیز منکلی انتسجدا دسرخ کتا کولونا لما خلقتو آغا چاہتا چه ما جو کلی بیدیا بغلا سنو خپلو استکبرتا آیتا لویو کلام کنتا کنیتو من العالین اوچتو حسطونا ورشا اوچتے کنازدان اوچتو چتکے قال اغوی انا خیر منه زردی آدم نغوریم ولی زکا چه خلقتنی تاز پیدا کریم من نارن دورنا وخلقته تاغ پیدا کرلی من توین دخٹنا قال غویل فخرج منها نعوزا دی زینا جنت نوزا فإنک رجیم زکا چه یکن انتر تلشوی وإن علیک لعنتی یکن بیو بتا باند زما لعنت الى یوم الدین لقیامت تر رضی پورے قال ابلیس ویل رب اے زما ربا ورغیم رب بنی فانذرنی مالا محلت راکا الى یوم یبعثون تر اغرز پورے چه خلق بپکی را پورتا کونشی ما تر آغرز موجنا شیطان سوال قبول شو گو کنا قال اللہ فإنک من المنذرین لیکن یہ تو دا محلت در کرشونا الى یوم الوقت المعلوم ترد دا مقرر وقت پورے اللہ پیلم کے قال فبعزتک ابلیس ویستا پا عظمت میں دے قسمی لأغوینہم مجمعین زبدی طول خامخا بیلارکم طول بیلارکم جہنم تبے بوزمہ الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا آغا بندگان دا دین نشم بیلارکولے چه پاک ساتلی شوی دخیرونا چه انبیاء دی قال اللہ توی فالحق نحق برازی دیتا زما طرفا والحق وقول اوزا ہمیشہ حق ویم لأملأن جہنم منکا یبخام خاٹکم جہنم ستانا وممن تبعکا او دا آغا چانا چه تاپس روان شویوی منهم دا دی انسانانو پیریانونا اجمعین پیر بر جہنم دکوم قل او آیا اے نبی ما اسألکم علیہ زنو غارم ستاسونا پدے قرآن باندے پدے بیان من اجر اس عوض وما انا نیمز من المتکلفین دزاننا دا جوڑون کنا یا دا بناوٹیانونا ان ہوا دا قرآن خون دے الا مگر دے ذکر یاداش و نصیت للعالمین دا مخلوقات دا پارا ولتعلمن تاسبخام خاپوشے نبأہو دا پدر کلشوی خبر قرآن چسوی دا پتو لگی بعد حین سوخرستو بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الكتاب سورة الزمر زمر یو کم صلی اختم سورت تیرا دے بس بسورت المومن رضی دو آیتونو کے دید انم راغل زمر بیڑی شدہ لیتا یو یا کی ادرے ہو یا کی سورت فضیلت دادے نبی سلام بحل سملاستو نشپے سورہ بنی اسرائیل و زمر بے اولستن دا صحیح فضیلت تے صحیح حدیث کے نقل دے سنن ترمیزی حدیث تے سورت زمر کے غٹ خبرہ اغبسین سورت زمر کے اثبات توحید دے شرک پر مختلف اقسام مبرد کی مخ کے شفاعت قہریبان تنقید کو چل اللہ پر پیغمبران وز مفتنا ابتلاعات راوستی ہوں دل توس ہوئی چھ آغی کمزوری شو اللہ پر امتحانات راوستی شفاعت قہری آغی پزورا شفارس نشکاولی دا اللہ پر لہذا آغی لے عبادت مکوے لدیدہ پارا چھ دیبا زم سفارش یعنی عبادت صرف اللہ لے کوے بڑی طریقے ہوئی توسل شرکی بانے والے کے تنقید کی دا قرآن عظمت پر بیانی کی تفصیلی دلائل پر پیش کی گئی توبہ دا ترغیب دے حدیث صورت کے تنزیل الکتاب
خپه اهتمام نازل کړی شوی دا قران من الله د الله طرفا العزیز الحکیم چې هغه الله زړه او حکمتونه والده ان انزلنا یقین مونږ نازل کړی الیک الکتاب ته کتاب بالحق د حق د ښکار کولو لپاره فعبد الله عبادت کوا الله لا مخلصا له الدين خالص کون کیا داغه لپاره بندگی اطاعت الاذان پوهیگا لله الدين الخالص یوالد الله لپاره خالص فرما برداری دا والذین اتخذوا کسان چې دی غنی من دونه سوا دا غنا اولیاء کارسازان دی کارساز غنی ما نعبدهم داغي مبارک داخله کوئی چې مونږ دې عبادت نکو الا مگر دې د پاره کول یقربونا چې مونږ دې نږدې کې الله الله تزلفا په نږدې کولو کافران وی مونږ دې بوتانی باز ځکه کو چې مونږ الله ته نږدې کی ہمارے ان کی آگے ان کی اللہ کی آگے مونږ دې ته وایي الله ته وایي ندا خو شرک ته کنه الله ما ته ډایرک وایا نمیان دا پونه خواګه ډایرک ځان په خپل را نږدې کوا ان الله يحكم وكن الله وفيصل کی بینهم د دې ترمنځ فيما هم فيه يختلفون پاک دې بګي اختلاف کوي ان الله لا يهدي كن الله نه کامیاب من هو کاذب هغه څوک چې دروغجني دا دروغجن دي کفار ناشکر دي احسانات په ما کړې دي بل سجده کې الله وي لو اراد الله بچر الله غفته ان يتخذ ولدا جنازه جوړ کی لکه څنګه چې دی وي دا الله خاص خلق ته نازول دي نلوی کمانا زوله جوړولې لستفا مما يخلقو خامخا ورکلې به دا غچانا چې پیدا کیه ما یشاء او هغه چې خوښ شي خپل به ویلو کله دا معنا زوله دې اعلان به کړو قران کې به ویلو پیغمبر ته به ویلو سبحانه اغدنا زوی نپاک دے هو اللہ الواحد اغا اللہ یو دے القہار زبردست دے خلق السماوات والارض اغا پیدا کلی اسمان نوزمکا بالحق دا حق کار کولو دا پارا یکور اللیل دا غوڑیش پعال النهار پرز باندے و یکور النهار کور دے کنا کور را کور کئی روزو را غوڑی روزو علی اللیل پشپ باندے وسخر الشمس غرزان تابع کړی د انوار والقمر اسپوږ میں دم الوی خالق پنازولی سکی پنازولی ته هغه څوک محتاج چې کمزوري کل یجری ټول چلیږي له اجل مسمى تر یو مقرر نیټه پورې بیا بل نظام ختمي الا ځان پوهیږي هو العزیز الغفار هغه زور ورو بخون کړي خلقکم هغه تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفسنا ځان ته اوس ګورم ثم جعل بیا پیدا کړ من هدا غجنسنا زوجها بیبی دا غو وانزل لكم پیدا کړی دي تاسو لپاره من الانعام ساوی ثمانیه ازواج تجوړه یخلقکم پیدا کوي تاسو فی بطون امهاتکم تاسو د میندو په خېټو کې خلقن په پیدائش من بعد خلق دبل پیدائش نرستو فی ظلمات ثلاث پدریو تیارو کې خېټه پرده دا او داغه بچدانه پرده دا بیا یو سپین نری پټ کې بلنی مشیمو ته کسی داغه درې پردې دي ذالکم الله دغه صفاتونو والا الله دې دا کارونه چې بل الله کوي دغه شریکان نازولین کوي ربکم چغستا سورب دې له الملک یواز دغه بادشاہی دا بل چانشته دې لا اله نشته لایک دې باد الا هو سوا دغه نه بل څوک دغه نزدېکت والا کسان دغه ګوره دې باید تایید ني فانا تصرفون تاسو کم خوا بیلاره کول شي نه کم خوا توحید نه منډوي ان تکفروا کجه تاسو نا شکر وکړه یا خلکو فإن الله غنی عنکم بیشک الله تاسو نه بے نیاز دے تاته اجد نشتا بے پروا دے ولا يرضى لعباده الكفر خزان کوی کا ګوریا غن خو خې د خپل بندګان د پر نا شکری کفر ګوریا غن نه خو د اسلام خوخته وان تشکروا کجه تاسو شکر ادا کې یرضه لكم ندا خو خې تاسو نام ولا تزرون وپورته کی وازرتن یو پیټي والا وزر اخرى پیټي دبل ثم الى ربكم مرجعكم بیاستاسو خپل رب ته واپس لا فینبئکم بما کنتم تعملون تاسو به خبر کې پاغ سجه تاسو کول زکه چې علیم دې بذات الصدور په خبرو پرازونو نسینو و اذا مس الانسان کله چې ورسی انسان تا کافر تا ضرر څه تکلیف دعا ربه خپل رب ته بیا دواګانې کې چره وي منیبا الیه توجه کون کې وی تړپیږي الله تا ثم اذا خوله بیا کله چې غول کړی انسان ته نعمت منه د خپل طرفنا سفزل ولور کې نسیان ير کې دي ما غسیز
کان یدعو الیه چې داغه د پاره چرواله من قبل مخکې الله د غیر کی هغه تکلیف میر شي وجعل لله وکیل لري بیا د الله د پاره اندادن شریکانو دا هنن دې غیر دینو داسه عجز کیږي او سبا خوشي کنه ته بیا وګورې بیا الله نه پیژني لیدل دې لپاره چې گمراه کی خلق عن سبیله داغه دلارینا قل او آیا تمتع فیدی واخلا بکفر کا دخل کفر سرسرا قلیلا لگا زمانا انکا یکنن جیت یا انسان من اصحاب النار دور والونا امن آیا اغسوک هو قانتن چگا عجزی کون کرے آنا اللیلی پا وقت نولشکو کے ساجدن سیدہ کون کرے اللہ تا وقائمن لاسپنا ملالو دیدن کے یحذر الاخرہ یریگی الاخرتنا ويرجو من ذاتی رحمت ربه دخل رب رحمت آیا دے دا آغا چا پشان کی دیشی چاگا داسنی نانے دی کنا قل او آیا حل یستوی الذین یعلمون آیا برابر دیا کسان چا علم لری والذین لا یعلمون او کسان چا علم نلری ناکم دے برابر دی جواسی کدو دے چسا غوری نو آبا خم غوری بل عالم نے پوئی گی پا دلیل پوئی گی انما يتذكر يكن نسيت تخلي اولو الالباب خالص کلوالا هغه پوری چې دا برابر ندي قل او يا عباد الذين امنوا اذا ما هغه بندگانو چې ایمان راوړل ایماندارو سکوي اتقوا ربکم خپل رب نه یریږي د عذاب نه یریږي ډډه کوي للذین آی کسانو لپاره احسنو چې اخلاص کړي دي فی هذه الدنيا پر دنیا کې دغه لپاره حسنه خبر ددا وارض الله ازمکد الله واسعه فراخدا کدل دل سوک تنگی نه پریدین بل خو لرشا ازمکا فراخدا انما يوفى الصابرون لیکن پورا ورکول شي صبر کوونکو ته اجرهم اجر داغي بغیر حساب بي حساب عین ډیر بي حساب دا مطلب نه حساب بو سره نه کوي نه ډیر بولور کوي حساب بو سره کوي قل او یا انی امرت اے نبی چې ما ته الله حکم کړی ما ته حکم کړی شوی اند دې خبر اعبد الله چې دې عبادت کوم الله لا مخلصا له الدين خالص کون کې دې هم دغه لپاره عبادت صرف او صرف د الله عبادت کوا ما ته الله ویلی دي و امرت ما ته حکم کړی شوی ان اكونا دې خبرې چې يم دې اول المسلمین اول مسلمانانو نه قل او یا انی اخاف یکن زیرګم ان عصیت ربی کچه زنا فرمانی کم دخل رب سنی ریگم عذاب یوم عظیم عذاب دلوی رزنا قل اللہ اعبد او ایزو غسرب دا اللہ بندگی کم مخلصا له دینی یوازی اغل خبر منم خالص کون کی مغل اخویتات فاعبدون تاسم عبادت کرے ما شئتم دا چاچی غوارے من دونه داغن سوا مکی والو کافر تو قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم وای کین نقصانیان خوا کسان دي چې خپل ځان په نقصان کې واچو واهلیهم خپل اهل او عیال په نقصان کې واچو یوم القیامت قیامت پرز الا خبردار ذالک هو الخسران المبین خسران المبین دا ښکار نقصان هم دغه لهم ببدی دا پارا دی جهنم یا دا پارا من فوقهم دی دا پاس طرفنا زلل پردی و سوری من النار دور ومن تحتهم و دی دلان طرفنا زلل پردی بوی دور ذالک دا غسیز دی یخوف اللہ به عباده چه اللہ پدیخ پل بندگان یری یا عباد اے زما بندگانو فتقون پس زمان یرو کے زمان دا عذابنا والذین اجتنبوا الطاغوت آکسان چه ڈڑے کلی دا طاغوت نا دا شیطان نا ان یعبدوها دا غیر عبادت کولنی ڈڑا کلی وانا بوی اللہ رجوع کلی اللہ تعالی اللہ عبادت کئی لهم البشرا دا غیر پارا خوشخبری نا فبشر عباد خوشخبری ورکا زما بندیانو تا الذین یستمعون القول آغا کسان دیدا چی خبره پا غور سروری قرآن پا غوروری فیتبعون نپیروی کی احسنہو داری حیست خبری قرآن و حدیث پسیزی اولائک الذین هداهم اللہ دا کسان دی چی اللہ اغیت ہدایت نصب کرنے و اولائک هم اولو الالباب او دا کسان خاص دی خاندان دا کلی اکل والدی افمن حق علیہ کلمت العذاب آئی آغا سوک چی پورا شوی دے پاغ باندے فیصلہ و قانون دا عذاب
افا انت تنقذون آیت و بچ کی من فی النار آغا سوک چی پور کی دی فیصلہ پیدا عذاب شوی تے بچ کل شنا لیکن اللذین نتقو ربهم البتا کسان چی ریکڑی دخپل ربنا لهم غرفن داغی دا پر بنگلی دی من فوقها وبداغی دا پاسا غرفن بالا خانے جہنم والو دا پر لاندے باندے وورو دی دا پر لاندے باندے کمری دی مبنیتن پخی و خیستا تجری من تحت الانهار بایگی بادا غیدلان دی نیرونا وعد اللہ لا دا اللہ اکلکا وعددا لا یخلف اللہ المیعاد اللہ دخپل وعدے خلاف شرین کئی علم ترى آیتنو گوری ان اللہ انزلا چکن اللہ را وری من السماء ما اندبرنو بو فسلکہو ینابیع نچلوی داغی نچنی فی الارض پزمکا کی ثم یخرج به باویرباسی پاغی زرعن فصل مختلفا الوانه مختلف رنگون داغو ثم یهیجو بیاغ فصل اوچی فتراه مصفرا نتاغ بینی فصل تکزیع ثم یجعله حطاما بیاغ فصل دلدل کی پوکشوی ان فی ذالک ایکنن پدی ټول سسٹم کے لذکرہ خام خانسیت تے لئولی الالباب خالص عقل والو دا پارا دغه شانتا لغله څنګه راځي انسان هم دغه شان زړیږي ختم بشي افمن یا غسو شرح الله چې الله پرانستوي صدره سیندا غال الاسلام د اسلام لپاره فهو على نور من ربه نوی هغه پرانا باندې د خپل رب طرفه آیا داسې سړی دا هغه چا پشان کی دی شي چې الله دا غزل بن کړی نه فویل نتبعید للقاسیه قلوبهم هغه چا لا چې سختی زونه داغي من ذکر الله دا الله د نصیحت د قبل النظر سخته اولئک دا کسان فی ضلال مبین وخار گمراهی کی دي الله نزل الله نازل کړي دی را لګل دی احسن الحديث خيسته کلام قران کتاب انداز کتاب دی متشابهن یو رنگ والده مسانیا جوړه دی سورتونه داغي مزامین بیا راګرځي تقشعر منه غنی زگزگ کیگی د وجه قرآن د وجه جلود الذین فسرمن د آغی خلقو یخشون ربهم چاگی یریگی د خپل ربنا قرآن چوری نوز یختمینی قدرت ثم تلین جلودهم بیا نرم شی سرمن د آغی وقلوبهم موجون د آغی الى ذکر اللہ د اللہ ذکرتا ذالک هدى الله دا قرآن دا اللہ ہدایت تے یهدی به ہدایت کی پدے سرا من یشاء چاہتا چوواڑی ومن یضلل اللہ واغسوک چا اللہ بیلاری کی فما له من هاد نشتاغد پر سوک لار خودن کے افمن یتقی آیا آغسوک چزان بچ کی بے وجہی پخپل مخ باندے مخ ورطا نیغ کی سوء العذاب دنا کار عذابنا یوم القیامہ دا قیامت فرض پشان دا چا کی دی شي چې د قران د وجه د عذاب نه بچوي نه کم نه یو شان دی یو جنت کې بل جهنم کې وقیل للظالمین ظالمانو تبو ویل شي ذوقوا ما کنتم تکسبون اوسکه سزا د هغه کارونو چې تاسو کول کذب الذين دروجن ګرنوا کسانو من قبلهم چې دینه مخکیو فاتاهم العذاب راغیت عذاب من حيث لا يشعرون دغه زینا چې دای په وهم ګمان کې منو ولی اغیم مخی کتاب نمانو فازاقهم الله الخز نالاغتا شرمندگی شرم اسکاو فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی ولعذاب الاخرہ خامخا سزا دا آخرت اکبر و دورلو ادام لوکانو یعلمون کاشک دی پوئی دے ولقد ضربنا یکن منگا بیان کری دے للناس خلق دا پارا فی هذا القرآن فدی قرآن کی من کل مثل ہر قسم وازنا لعلهم يتذكرون دل پاج دی نصیحت قبول کی قرآنا عربیا قرآن در رب پجبا کے دے غیر ذی عوج پا اس کو گوالے پا نشتہ دے پدے کے لعلهم يتقون دل پرج دی بچی دا عذابا دل راغلے ضرب اللہ مثلا اللہ مثال بیان دی رجلن دیودا سے امرئی فیہی شرکاؤ چپائے کے شریک وگن خلق متشاکسون جگڑ ماروی ورجلن دیو بل داسم رئی مثال بیانی سلام لرجلن چغټول دیو سړی ملکیت کی هل یستویان آیا دی دوړه برابرۍ دي شي نه یو د بلا بوتان عبادت کی یو د یو الله کی یو مالک دی یو خدای دی ادا یو بلا دی هغه ټول یو جما بند شي بل جما بند شي بل جما شي دا کم دی یو شان دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکہ اکثر دینہ نہ پوئیں گے انک میتن یقینا تملکیدن کی اے نبی
اے اوریدن کیا وانہم میتون یقینا دا مخالفین ملکی دن کی دی ثم انکم بیا یقینا تاسو یوم القیامه د قیامت پرز عند ربکم دخل رب مخی تختصمون بحثونه کوي فمن ازلمو نسوک لوی ظالم نے ممن دا اغچانا کذب علی اللہ چی پا اللہ بانی دروغ ہوئی وکذب بالصدق دروغجن گنی رشتیا اولا دا لوی ظالم دے از جاہو کلچ دیتا دا حق راشی دا رشا راشی علیس فی جہنم آیا نشتا دے پا جہنم کی مسون ٹکانا زیدہ استوگ دل کافرین کافران اللہ وہ نشتا دے والذی جا بالصدق آغسوک چی رشتی روڑ دی یعنی لا الہ الا اللہ وصدق به داغی تصدیقیو کو اولائک هم المتقون دا کسان خاص دی متقیان دی لهم اشتراغی دا پارا ما یشاؤون آغا نعمتنا چیاغی غواری کم زیدی عند ربهم ددید رب سرا ذالک جزاء المحسنین دغا بدل خیست عمل کون کو لیکفر اللہ عنهم دیدہ فراچ دفکی اللہ دا دینا اسوأ الذی عملو ناکار انجام دا اغی عملنو چدی کرنی ویجزیهم دیل بدل ورکی اجرهم ددید ثواب بی احسن الذی کانو یعملون دا اغی خیست عملون دا وین چدی کول علیس اللہ بکافن آیا اللہ کافین دے عبدہو دخپل بند دا پارا وین کافی ویخوفونکا دیتا یری اے نبی بالذین پا اغچا من دونہی چه علاوی دا غنا زمون بوتانا باباگان بڑے بڑے ہوئی دلتا ہو گورا بابا دے پس کرے ومن یضلل اللہ آغسوک چه اللہ بیلاری کی فما له من حاد نشتا دا غدا پارے سوک ہدایت ورکون کے ومن یهد اللہ آغسوک چه اللہ و تہدایتو کی فما له من مدلل نشتا دا غدا پارے سوک بیلاری کون کے علیس اللہ آیا ندی اللہ بعزیز زورور زنتقام بدلا غستن کی ولنا دے دے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ كَچَرَتَ تَپُوسِكِ دَ دِينَا مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ چزمکا اسمان چا پیدا کری لَيَقُولُنَّ اللَّهِ دی بخام خواہی چا اللہ پیدا کری دی قُلْ نَتُورْ تَوَّيَا أَفَرَأَيْتُمْ صدی خیال ستاسو ما تدعونا ناغا چا ببارک جتاسو ارابلے من دون اللہ دا اللہ نسوا سم خیال دے قدی خبر کہ ان ارادنی اللہ کہ چرے ارادو کہ اللہ زما ببارک بدرن دس تکلیف حل ہن آیا دی کی دی شی دستا سوالہا کاشفات درہی لرک ان کی داغ تکلیفو نانشلر کولے او ارادنی برحمت یا اللہ اوڑی پما بانی سے رحمت حل ہن ممسکات رحمته آیا دی بندون کی دی شی داغ رحمت نانا قل اویا حسبی اللہ چدین نشکولین مالا اللہ پورا دے کافر علیہ یتوکل خاص پاغ باندے توکل کی المتوکلون توکل کون کی قل اویا قوم اے زما خلقو اعملو عمل کوئے علا مکانتکم پخپل طریقہ انی عامل بے شکز عمل کون کی ہم پخپل طریقہ فسوف تعلمون تاسو بڑیر در پوشے من پاغ چاپ پوشے یأتیہ عذاب ترازی پاغ عذاب یخزیہ چغر رسوا کی ویحل علیہ نازل بشی پاغ باندے عذاب مقیم عذاب دامیش والی انا انزلنا علیک الکتاب بے شکا من پتابان دی کتاب نازل کردے للناس دخل کو دا ہدایت دا پارا بالحق دا حق سرا فمن احتدان چاچے ہدایت حاصل کو فلنفسہی دخل نفس تا پیدے دا پارے حاصل کو ومن دلہ سوک چے بیلاری شو فإنما یدل علیہا یقین غبیلاری کی گا دخل زان دا نقصان دا پارا وما انت علیہم بوکیل اتنید دی خلق زمواد بچ کولو اللہ یتوفى الانفس اللہ وفات کئی نفسنا حین موتها داغی دمر پا وقت واللتی لم تموتو آغا نفسنا چنمری فی منامها اخلی داغی ساگانے داغی پا خوب کے فیمسک اللتی نیسار کی اغری ہونا برازمان کی قضا علیہ الموت چپاغی بانے دمک فیصل کلی نغپری دی ویرسل الاخرى اغا نور روحن را پریگ دنیا تا تار انسان نخوب کے روح ہوزی حدیثی اشلان سجدہ کی کم چا اللہ وفات کی نغن را پریگی الى اجل مسمى تر یو مقرر وقت پوری دنیا کے دابل روح پاتی وی دبانیوں مرگ رازی ان فی ذالک لآیات یکنن پدے کہ خامخانہ خشتاد اللہ دا خدای تشپیدن اللہ ساوالی سار بھی گورا بیگا او دو بدا دے اسو گورا او دو نبس ٹائم پورا شکنا
لقوم یتفکرون د قوم د پر چې فکر کوي ام اتخذوا آیا دی جوړ دی مشرکانو من دون الله د الله نه سوا د الله مقابله کې شفعاء سفارشیان وی دی موږ د الله نه پزو خلاصي دا څه کم دی کیږي کدو قل اولو کان لا یملکون شیئا وایا اگر چې دی د هیڅ اختیار نه لري نبی هم د سفارشی غني ولا یاقلون دی ندی عقل لري نبی هم غني قل اوایا لله الشفاعت جميعا سفارش ټول الله په اختیار کې دی بل ځای اختیار نشتا له ملک السماوات یوازې داغه لپاره بادشاہي د اسمان نو زمکه دا ثم الیه ترجعون یا بتا سو هغه طرف ته واپس کول شي و اذا ذکر الله وحده کله چې یاد کړی شي الله کی आवाज توحید بیان کې قران کې اشما عزت نفرت کی قلوب الذین لا کسانو زنا لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت هغه مړ دی هر وخت بس توحید دی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ کله چې یاد کړی شي هغه کسان من دونه چې سوا د الله نه دي ته دا چې دوی موضوع لګنه چې پیر بابا کشته په واکړه و نزاهم یستبشرون دا وخت د مشرکان بیا ډېر خوشالي وګوره کنه اولیاء منو خدایان نه منو قل اللهم ويا الله فاطر السماوات والارض اسمان نظم کی پیدا کون کیا عالم الغیب والشهاده پہر پټو خار پویدن کیا انت تحكم بین عبادك تبا دخل بندگان ترمن فیصله کے فيما كانوا فيه يختلفون پاک سيزونو کے جدی بکی اختلاف کو فیصلہ بدازی کی جنت تبوزی جنتیان جہنم تبوزی دا کافر فیصلہ کو دنیا کے شی ودا دلیل لاغله عملی فیصلہ بالته کی ولو ان للذین ظلموا کچریشدای کسان د پاج شرک کړه ره ما فی الارض جميعا هغه چې په زمګه کې ټول د دشي د مشرک ومثله معه دې پشان نور د سرشی زمګه اونته بل زمګه ول واکړه کا د سرو لفظدو به دې بخامه غفی دکه ور کول غوړي قیامت کې به داواله هم معاف کا من سوء العذاب دنا کار عذاب نه بچ کېدو دا پارا یوم القیامه د قیامت پر ځو خدا به قبول نشي دنیا کې توبه وباسا الله قبل وبدا لهم من الله قرب شدید د الله طرفا ما اغه معاملہ لم يكونوا يحتسبون شدید هغه ګمان نکاو وال بخوري کنه جهنم ته بزي وبدا لهم دې د باخکار شي سیئات ما کسبوا ناکار نتیجه دا اغه عملونو چې دی کول وحاق بهم دی براگیر کی ما کانوا به یستهزئون اغه چې دی ور پر ټوکی کولې فاذا مسل انسان هر کلا چورسی انسان تا ضرر څه تکلیف دعانا نمونګرا بلی بسار وخو یا الله خیر یا الله ثم اذا خولناه بیاکل چې ورکو مونږه غتا نعمت مننا دخل طرفنا نعمت او فضل پیوکو قال ندی وای انما اوتیته یکن مال را کړی شوی دا نعمت علی علم زما تدبیر د وجه دا خو زما علم دې کنه ګورا بل هي فتنه نه بلکې دا خو امتحان دی الله وی ولکن اکثرهم لیکن ډیر په حقیقت کې لا یاقلون نه کویږي دې کې په حقیقت قد قالها الذين من قبلهم یقینا دا خبره هغه خلقوم کړوا چې دین مخ کیو فما اغنا عنهم دا قارون یعنی قارون ویلو کنه فما اغنا عنهم لدی سپکار رانغل ما كانوا یکسبون هغه چې دی غټل فاصابهم ناغید اورسید سیئات ما کسبوا بدنت کې دا هغه عملونه چې هغه کول والذین ظلموا کسان چې شرک کړي من هؤلاء د خلقنا سيصيبهم خامخاغي تبم رسيږي سيئات ما كسبوا بد نتیجه دا هغه عملونه چې هغه کوي وما هم بمعجزين او دې موږ لا کمزوري کوون چې هم ندي اولم يعلموا ايدي په دې حقیقت نه پويږي ان الله يبسط الرزق چې بشک الله فراخي رزق لمن يشاء چل چوغړي ويقدر تنگير رزق چا پر چوغړي هم سکیږي ما الله کله فراخي کله تنگي ان فی ذلک لآیات لیکن پدې طریقہ کې خامخا ډېر نه خشته د الله د خدای تو یقوم یؤمنون یقوم نبر چې ایمان لري قل اوایا ای نبی د خلقتا دماغ بندگان دا یا عبادی الذین ای دماغ بندگانو اسرفوا علی انفسهم ازیاتی کړي په خپل ځانونو ګناونه کړی سو تو ویلا تقنطوا من رحمت الله من امید کېږي د الله د رحمتنا یعسی لا تقنطوا من رحمت الله و یا ورزا
ان الله لا یغفر الذنوب جميعا بشک الله ټول ګناونه بهي دې شیطان له چوده وکنه انه هو الغفور الرحیم بشک هغه ډیر بخون کې او مهربان دی وانیبوا الى ربکم فالرب واپس شي واپس واسلموا له ذا تابعدار شي من قبل مخد دینا ایاتکم العذاب چراب شي عذاب تاسو ته ثم لا تنصرون بیا بس تاسو امداد نشی کېدې واتبعوا فرما برداریو کې احسن ما دا ډېر خسته سیز انزل الیکم چې تاسو نازل کړی شوی دی قران پسې ځان راغلی را من ربکم استاو رب طرفا من قبل مخد دینا ایاتکم العذاب بغتا چراغی تاو تعذاب ناساب وانتم لا تشعرون تاسو بلاغی خبرم نے ان تقول نفس خبر میں کلی دا دیو جنا چی سوک داون وی سبا یا حسرتا حی افسوس علاما فرطو پاگی کوتا ہے باندې چی ما کلی دا فی جنب اللہ دا اللہ دا فرما بردار متعلق گوڑا سمبل بے نقصان مشوی اللہ مخی میں پوئی کلو گوڑے وَإِن كُنْتُ يَكِرَنْ زَوَمْ لَمِنَ الْمُسَخَّرِينَ خام خال ٹوکو کونکو نا پا حق پورے وما خاندل سواب یا خپای او تقول یا سوک داؤنو وَإِن لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي کچھ اللہ ما تحدیت کروی لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ نخام خازب دا متقیانو نوے نو قرآن راگے متقی شکنا کور تخونیشی تدلے قرآن کٹلا تب را پاسی او تقول یا سوک داؤنو وَإِن حین تر العذاب کجی عذاب ہوئی لو ان لی کر را کاش چوی زمادہ پا دنیا تا واپس دل فاکون من المحسنین شمبز خیستا عمل کونکنا سواب افسوسنا کے بلا دا سی خبر نا قد جات کا آیاتی لیکن انتا زما آیتنا راغلل فکذبت بها فکذبت بها نتا غدر وجنو غنل واستكبرت وليو قرآن نا ځان تلوي سره ښکاري دا قرآن معمولی وكنت من الكافرين او شوت الكافرون لدلنا ويوم القيامه د قیامت پرستر الذين ویني بتا کسان كذبوا على الله چې پاله دروغ کړی دي څنګه ویني وجوههم مسودا ویو مخونه داغي تور خفگان دا وجه علیس فی جہنم آیا نبوی پا جہنم کے مسول للمتکبرین زید استوگ نے تکبر کو ان کو زید پاکی نشتانا ولی نشتاری پاکی وینجی اللہ اللذین اتقو اللہ بنی چاہتور کی آئے کسان دا چه بچ ساتھ لوزان دا شکنا بمفازتهم باغید امن پزے کے چه جنت تے لا یمسهم السوء آغی تبا حس تکلیف نرسی ولا هم یحزنون نباغی غمجن کی گی اللہ خالق کل شیء اللہ دا ہر چیز پیدا کون کے دے وہو علی کل شیء وکیل اغا پار چیز نے گہبان دے لہو یوائد اغا پا قبضہ کی دی مقالید السماوات دابا گوئے پیوزے اور روما اغا پا اختیار کی دی کون جائے اسمان و نوزم کی والذین کفروا کسان چه انکار کڑے بی آیات اللہ دا آیتننا اولئکم الخاسرون دا کسان خاسغی تاوانیان دی قل او آیا فغیر اللہ آیا سوا دا اللہ نا تأمرونی تاسو مالا مشورہ را کوئے اللہ نا سوا سشی مشورہ را کوئے اعبدو چیز عبادتو کم پلانکی و پلانکی لور شکنا اندہ کبر دا چیڑ لگو تاڑا شالوخی جوا خز عبادت دو کما ایوہ الجاہلون اے جاہلانو اللہ عبادت کم دبل چانکم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ یقیناً تا تا وحی کڑے شویدہ اے نبی وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وَآئِ پیغمبران تجستان مخیو تس خبر وحی لئن اشرکتا کچرت تا شرکو کو تام شرکلوے لَيَحْبَتَنَّ عَمَلُكَ نخام خاستا عمل برباد شی پیغمبر عمل بربادی کی خواہ شرک سرا پیغمبر سمہ دیر عمل کے لوی عمل کے شرک دو خطرناک شرک وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تبخام خاشر تاوانیاننا بل اللہ فاعبد بلکہ وائد اللہ بندگی کوا جاہل ممنا وکم من الشاکرین شر شکر گزارنا وما قدر اللہ حق قدره دی قدر نذکر اللہ حق قدره لائق قدر داغ زویم بلا مانو کا دی اندازہ لگولی اللہ پس ای اندازہ لگولو تاو اللہ دیر معمولی شیگنو لے صحیح اندازو لگوا دیر پاورفل ذات تے والارض جميعا قبضته ورزمک بدا غیو مٹیوی یوم القیامت قیامت پرد والسماوات مطویات اسمان بران غلیشوی ران غالشوی بیمینه دا پخیلاس کے لاز سنگ نے کم چلا شان لائق دے دا بے لاز کی بولی سبحانه وغفاق تے وتعالی عما یشرکون
او پور تلی راغینا چی دیو سر شرکی ونفخا پکی بوکلشی فی السور پشپیلے کی فسائقان بیوش بشی من فی السماوات آغا سوک چی پس من کری ومن فی الارض آغا سوک چی پس مکا کری الا من شاء اللہ مگر آغا سوک چی اللہ واری داغی نبیو شکیدل نائب نبیو شکیگی ثم نفخ فیه اخرى دیکھ در کلام دی سوکوی خوری دی سوکوی غلمان دی او دادی بنا پنا کیگی اللہ تعلم دی ثم نفخ فیه اخرى بیابا پاغی کے بل پکی اکلشیش پیلے گی فیضا هم قیام نصاب دی اولاد ینظرون گوری با طول خلق بپسی واشرقت الارض روحانا بشی زمکا بینیم لکم نے نبراشی الاخرت خپل ازمکه نه مړه بنور ربها د خپل رب نور ووضع الكتاب رجستر د عملونو بکی خولي شي وجيء بالنبي پیغمبران برا واستي شي دا منظر لګیات کا کنه تاسو به حال وي الله دې متاسانه والشهداء انور گویان بم راوستي شي وقضي بينهم فیصله بو غشداغي ترمن بالحق پنصاب وهم لا یظلمون باغی به ظلم نشی کوله ووفیت پورا بدل باور کړی شي کل نفس هر یو تانتا ما عملت داغه چې کړی وی او هو اعلم اغه الله خپویږي به ما يفعلون باغی چې دی کوي هغه کوي وسیق الذين كفروا روان بکړی شي هغه خلک چې کفر کړي لا جهنم تا زمرا دلی دا زمر د سورته زمر حتی اذا جاءوها تردج دیبا جہنم تازیر شی فتحت ابوابها داغ دروازے با وطا پرانستی شی وقال لهم اغیت بوائی خزنتها داروغان چوکدار دا جہنم دیت بوائی علم یأتکم رسول منکم آیتاو ترسولان نور اغلیستاسونا یتلون علیکم تتاوستے اورولوی آیات ربکم استاو درب آیتنا قرآن چا نور اس دنیا کی وَيُنذِرُونَكُمْ وَتَاسُ يَرَوْلِيَ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا استاو دیر از ملاقاتنا قالوا غیبوا بلا ولنا راغلیو ولكن حقت لیکن پورا شوی دا کلمت العذاب فیصل دا عذاب علی الکافرین فکافرانو من کافرو قیل دخلوا بویلشی آغیتا چی ورننوزے ابواب جہنم دروازو تا ورن وراقوا شدن نزا خالدین فیها من شبئی پد جہنم کی فبئس مسوى المتکبرین دیر ناکار دے زید استوگن دا کافرانو متکبر دے کنزان الوی گانو وسیق اللذین روان بکڑی شاہ خلق اتقو ربهم چغیر اکڑی ودخل ربنا الالجنت جنت تا زمارا ڈلے حتی اذا جاؤوها تردی پوری چه داغ خوال راشی وفتحت ابوابها پران استلیشی دروازه داغ جنت بکلوشی وقال لهم یو دروازه دروجه دارو دا پر دمونزگزارو بلا دروازی وقال لهم اغیت بوئی خزنتها داغ سوکی داران سلام علیکم السلام علیکم تیبو تم خوشالو سے فدخلوها ورننوز جنت خالدین ہمیشہ بے وقالو جنتیان بوئی الحمدللہ اللذی صفتنا دا خدای تو بیواز اللہ لذی بلچالا ندی اسم دا غدی بولے دنیا کی منگ دا ویلا صدقنا وعدہو چه منگ سر اخپلا وعد رشتنی کلی دا جنت و اورسنا الارض منگی وارسان کو دزمک دا جنت نتبوئو منگا ستوگنکو سیگو من الجنت پا جنت کی حیث نشاؤ کم دے چه منگا غوارو فنعم اجر العاملین دیر خد ثواب د خیست عمل کو ان کو ځان کړو لري وتر الملائکه تم ملائک او نه حافینا ګرا چون کې بوي ګرا چون کې بوي تاو بوي من حول العرش نګر چاپیر یسبحون تسبیح بوای بحمد ربهم د خپل رب د ستاینه سره هغه د خپل رب ستاینه وي پرخته خدایان ندي وقضی بینهم فیصله بوکلشی داغی خلق ترمیان بالحق ٹک ٹک فیصله وقیلو بویلشی دا هر طرفا الحمدللہ صفتنا دکار جوڑولو دا غیب پیجندو یواز اللہ لدی بلچالا ندی رب العالمین رب دے تمام عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم سورة مومن سالوی اختم سورت دا شروع شو سورۃ الغافر ہم دیتے ہوئی بعض قرآنوں کے عرب جگہ قرآنوں نے شافات کمپلیکس والا ایک سورۃ الغافر لکھل لیکن اس راضی کا نا غافر الذنب آگے دے وہ غافر شیخ سبیر سورۃ الطول ہوئی مخکش ردو پشرک فی العبادت باندې یواز اللہ علیہ عبادت کے جاہلانو
نو مخلوقات له عبادت مکه دا سویلو کنه ایها الجاهلون. دې صورت کې رد په شرک په دعا چې आवाज الله تعالی بلل کوي دا د عبادت اصل له عبادت کې مونږ وایو کنه ایاک نعبد و ایاک نستعين نیواز الله را بلا. صورت کې هم دا رد شرک په دعا بږي را مدد شه لوی ازوان ادم وایا ها را مدد شه لوی الله تعالی وایا بل چاته مو وایا. حوامیم 7 شروع شو وہ حوامیم سورۃ حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم زخرف، حامیم دخان، حامیم جاسیہ، حامیم احقاف. دا وہ حوامیم دی. دے بارک راضی الحوامیم دیباج القرآن، دا دا قرآن دیباج دے تاج دے گا نا. روایت موضوع دے دا ہر یو شیو خلاصی خلاصہ دا قرآن دا حوامیم دی سند کمزور ہے. معالم التنزیل جو حدیث نکل رہے معالم التنزیل دا تفسیر بغوی دے دا تفسیر بغوی تفسیر سالبی مفسر سالبی شاگرد ان مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله. قرآن مجید مثال لائے ہیں دے چې یو شخص یو بنی آدم د خپل اهل او عیال لپاره د اوسېدو لپاره یو ځای تلاش کوي آی ګوزي ایو شین میدان ویني مزیدار خوشاله شي ناسا باغې تور مخامخ شي نالتا باغونه او داسې دغه ته ملو شي چې پای کې دا ټوکېدو دا خطر ډېر زیات طاقت دی چې هغه ویني ندی به وي چې ما د باران اول هریالي د شین کې ولید ما ډېر تعجب کو دا خو دا غنه د ناشناسیز دی دته به ویلی شي یا اول کم شین کې او هریالي دا ولید د دې مثال د قرآن دی علاکه روزات او کمرې په دې کې تیوی نه کنه د دې مثال له قرآن مجید الف لام میم حامیم مثال دی. عبد الله نے مسعود فرمایل کړه چې زه د حامیم تلاوت کوم کنه دې ضرور سم نو گویا زه ډېر خوشاله یم وي نماړي خوشاله شي. سورۃ المؤمن اتیشتم آیت نردی دا نم ماخوذ دی وقال رجل مؤمن من آل فرعون غافر خو مې ته وې کنه حمیم مؤمنم دیته ویل شي. سنن ترمذی کې یو ضعیف حدیث نقل دی چا چې سورۃ حمیم ولس مسویر پوره او آیت الکرسی ایسا روي نما خام پوره بعد حفاظت به وکول شي چاچ ما خام داول فلسار پوره د حفاظت وکول شي. دې سند کې متروک الحدیث راویان دي. یو بل ابو داود کې حدیث نقل سن ابو داود کې بما ته یو سړی روایت وکړو چاغه چې په خپل یو سړی یا هول خو مجهول راوي دی بګي ما په خپل نبی سلام نو اوریدل یو جهاد په موقع باندې د حفاظت د پردا فرمایل کله شپې عمله شو استاد شعار د حامیم لا ينصرون دا د استاد شعار دا وای موضوع حدیث صالحی لیکل دي چا چې سورۃ حامیم ولستو ټول پیغمبران صدیقین شهدا د مؤمنانو روحونه در پر شاباس کوي در پر دعا بغوړي دروغ دي. حامیم تنزيل الكتاب نازلول د کتاب دی من الله د الله طرف العزیز العلیم چې ضرور ډیر پوهه دی غافر الذنب بخون کې د ګناہوں دی وقابل التوب قبلون کې توبه دی او شدید العقاب سات عذاب والے دې طول لوی قدرت عالم دی لا اله نشته لګ دی بعد الا هو سوا داغنا بل سو الیه المصیر یواز هغه طرف ته واپس نه ما یجادلو جګړه کوي فی آیات الله د الله پایتونو کې مکه ولا کافر واسطه الا الذين كفروا مگر آکسان چې انکار کړي جزاء او سزا نه فلا یغررک تا دې په دوکه کې وانه چې تقلبهم الذي ګډوډ په مسته سره ګډل فل ملات په ملکونو کې کذبت قبلهم دروژن ګڼلو د دینه مخه قوم نوح قوم دنو والاحزاب نور مخالف ډلو من بعدهم داغي نرستو نسوشو وحمد كل امه اراده کړه وهر ډلې به رسولهم د خپل رسول په باره کې ليأخذوه در پر چې رسول نسی قتل کی وجادلوا جګړه کول بالباطل په باطلا ليدحدوا به الحق در پر چې ماتي ورکی په دې سره حق لان فاخذتهم نماغي را گئے کل فکیف کان عقاب نو ګور څنګه او زما عذاب
وکذالک حقت دارنګ پرشوا کلمت ربک خبر استاد رب علی الذین کفروا باچا جو کفر کړي انهم اصحاب النار چې دی اور والدی الذين يحملون العرش اغه ملائک چارشه پورته کړي دي ومن حوله اغه چې داغه کې چاپیر دي وختي وی چې عرش نه توبه یې کنه 11 بجې دلته عرش پورته کړي یسبحون غي تسبیح وای بحمد ربهم رب حمد سلام اغه کمزور دي ويؤمنون به غي ایمان لري په الله ويستغفرون دغه فرښتې بخنه غواړي للذین آمنوا مؤمنانو لپاره ربنا دعوای ای رب زمون وسعت كل شيء شامل له هر څه رحمت او علم رحمت او علم فغفر الذين نبخنوا کای کسان ته تابو چې توبه کړي د شرک نه دا فرښتې دوا کوي واتبعوا سبيلك استاد لاره پیروي کړي وقهم عذاب الجحيم اغي بشاته عذاب دورا ربنا وادخلهم فرښتې دام دوا کی چیر بزمونگا داخل کیا گی جنات عدن اللتی وعدتهم آگے جنتون ہمیشوائی دیتا و سروادہ کردی دا ومن آغسوکم صلحا چلائک دی جنت تدتلو من آبائهم دید مشراؤنا وازواجهم دید زنانونا وذریاتهم دید اولادنا انکا انت العزیز الحکیم لیکن انتظر و حکمت والے وقهم السیئات دادو امپی آغی بچ ساتے دا ملنو دا بدو نتیجونا ومن تقیا سوکتے بچ یا سیئات دا عملونو دا بدو نتیجونا یومیدن پا دغرس فقد رحمتا بشکتا پا غبان رحمکو وذالک هو الفوز العظیم دا پا حقیقت کلو کامیابی دا ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړي ینادونا اغي تبا وازو کړي شي نوې خبره لمقت الله خامها غصد الله په دنیا کې پتا سو باندې اکبر ډیر وا مما قتکم په مقابله تاسو د غصه کې انفسکم خپل ځانو په آخرت کې اذ تدعونا کله پتا سو را بلل شوي ال الايمان ایمان تفتكفرون تاسو کفر کو نه الله بسخ غصه کېدو قالوا ربنا غيب وای اے رب زمونگا امتنا سنتين تا پمونگا مرګ راوستې دو زلا واحييتنا سنتين جون درا کړه مونږ لا دو زلا فاعترفنا بذنوبنا نمونږ اقرار کو د خپل ګناونو فهل الى خروج من سبيل نایشته د وتو صلاح دې زینا یو دنیا جون یو آخرت جون دو جون جهنم نوتی شو ذالکم دا د نجات لار نشته دی وجه بانهم اذا دعي الله لیکن کله په دعوت ورکول شو الله وحده ایک یوازه دعوت بکې د بیان بکې د کفرتم تاسو باندې انکار کو و ان یشرک به کله هغه سره بشیر کول شو الله سره کواله و یا با کبر سره خلک چيله بو تؤمنو تاسو په شرک یقین کو فالحكم لله فیصله الله په اختیار کې دا العلی الکبیر چې چتول وې ده هو الذي يواز الله غزات يريكم آیاتی شخیتا او استغفر نه توحید وينزل لكم راكزیتا او ذپارا من السماء رزقا اسمان نروزی وما يتذكر نسیت نه قبل الا من ينيب مگر آسو کی توجه کئ فدع الله سورۃ اصل خبره نه یواز الله رب له مخلصین له الدين خالص کون کې دغه پر اطاعت یواز هغه چې وغه دین چغه ولو کرے هل کافرون کل چې بدګنی کافران ته یا الله را مدد شي نه کافر دا بدی کافر وی قبر ته پکیر ته ملنګ تاواز کو کنه رفیع الدرجات او چتو درجو والد العرش د عرش مالک ته یلقي الروح ورزوی روح من امره چاغه دا امر نه دی علام یشا بچا چوغواړي من عبادی د خپل بندگانو نا سوی ابل شانه کا لیگی وہی چال چوغواړي د خپل بندگانو نا روح نه مراد لیون زرا سره بیا سکے دې لپاره چې خلکو لې راور کی یوم الطلاق د ملاقات درزنا یو طلاق ته خلک چې خزل ور کی هغه طوا سره دی دا طلاق دی دا ملاقات دی یوم هم بارزون بکمر چې بدی بالکل بے نقاب ښکار شي لا يخفى على الله نو پټیږي د الله نه منهم شيء د دین هیڅ لمن الملك اليوم نن با چې چا په اختیار کې وویل شي جواب ویل الله الواقع واحد القهار الله په اختیار کې دا چې आवाज زور اور دی زبردست دی اليوم تجزن وبدل ور کول شي کل ناس هر یو نفس تا بما کسبت داغي چکړي لا ظلم اليوم نن با ظلم نیوی ان الله سریع الحساب بشک الله سریع حساب کون کړي وانذرهم دی او يروا يوم الازفه نزدې رات دن کی آفت درزنا قیامت
اذ القلوب کلج بزنا لدل حناجر پمرو کې انختوي کاظمین غیب د غم لډکوي مال الظالمین نبوي کافر او مشرک د پاره من حمیم سوک همدرد دوستو ولا شفیع انداز سفارشی یطاع چې دا خبرو منل شي يعلم وغلا پويږي خائنۃ الاعین فغلا دستورگو وما تخفي الصدور او باغی چپٹی سینی والله یقضی بالحق اللہ بعد عدل انصاف فیصلو کی والذین یدعون آکسان چی دیرا بلن من دونه داغن سوا لا یقضون بشیء غیبا اس فیصلہ نشی کولے اغن پکاری گیلتا نسلو تا چگوے اللہ تاواز کوا ان اللہ یکن اللہ هو السمیع البصیر یواز اغدار سوریدن کے دوریدن کے دے اولم یسیرو آیاتین گرزی فی الارض پزمکا کی فینظرو چیو گوروی کیف کان عاقبت اللذین سنگو انجام دا خلقو کانو من قبلهم چردین مخیو کانو هم شد منهم وغا مخی خلق زیاد سخت دیو سنونا قوتا پتاقت کیو چتو واثارا او پیدبار دا غنہو فی الارض چاگی پزمکا کے پر خودی دی تمہر مضبوط خلقو ستا پکو کو سیلاب را رسو پکینی آئی خودو مکلک سیمنٹ لگولی تروسا پوری غٹی غٹی بورجے دی چه منگ پکی ادری گونا لکا یو لیشو پکی اخکاری دو غٹی بورجے جوڑو کری فاخذهم الله ناغا پاور پول خلق اللہ ونیول ولی بذنوبهم داغی دا گناون پوجا وما کان لهم نو داغی دا پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب نمی واق سو بچکون کے ذالک بی انہم دا پدی وجہ ونیول پدی وجہ شیکنن دی کانت تاتیهم رسولهم راتل بدی تا رسولان دی بالبینات دخکارن خسرا فکفرو دی انکارو کو فاخذهم اللہ اللہ دیونی والزکینی ولی وجہ پیغمبرانی نمان الکفر کو انہو قویون یکن اغطاقت ورد شدید العقاب سخت سزا ولدے ولقد ارسلنا موسیٰ واقعی موسیٰ علیہ السلام با پیش کی ایو ناشنا طلب پا بغیر اخکار کی چنامخ کی صورتونو کنو منگ لے گلو موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا دخپلو نخو سرا و سلطان مبین دا اخکار دلیل سرا مخ کیوی فرعون تم لے گلو او الالملائے ناغا غٹانو تا غٹانی سوکو اغداری فرعون و حامان و قارون تا دا غٹان دی خاصل کے فقالو ناغی غٹانو بی ساحرون دا موسیٰ خو جادوگر دے کذاب و دے سخت روجن دے مخ کیوی اللہ مخلق تباہ کنا نگورا فرعون متباہ کی گوسو فلما جاءهم كلچ اغاغي ترولو بالحق من عندنا حق زمون طرفا قالوا وغيو اقتلوا قتل کے ابناء الذين زامن داغچا امنوا ما هو چه مان رو ید سرا ابدین الله چلے کو واستحيوا نساءهم بذتيو كيد زنانو وما كيد الكافرين وتدبير الكافرانو الا في ضلال مگر بیکارا سدے وکړو دا ہمیشہ په کمزوري دی ورته په وړو ورته په خزو خپل کمزوري د بیدار شوی وقال فرعون والذروني ما پرېګ دې د دوکا کولا اقتل موسی چې موسی قتل کم نچانی ولې ورشه کنه قتل کا وليدعو رب دې خپل رب روبلی انی اخاف یقینا زیارګم ان یبدل دینکم دې تاسو دین به بدل کی تاسو دین بدلی دین کم دې له بی دینی دا او ان یظهر یا بخور کی فی الارض الفساد په ملک بغاوت توحید ته بغاوت وي اللہ تسجدو کی دا بغاوت کی زمانے بغاوت کی ما تسجد نہیں وقال موسیٰ علیہ السلام انی عوذتو کلمہ پناہی غفتے بربی وربکم دخپل رب استا رب سرا من کل متکبر دہراغا متکبر دا شرنا لا یؤمنو چیمان نلری بیوم الحساب دیساب کتاب پرز وقال رجل مؤمن یونارین مؤمن اویل من آل فرعون چل فرعون دا قرآنینو یکتم ایمانو پٹ ساتلو ایمان خپل شیخ القرآن وی لکوئی ایمان خپل دا مانا غلط دا اتقتلون رجلا آیا قتل بیتا سیو سڑے میٹنگ کے دا خبر کولا ان یقولا پدے وجہ چیغوی ربی اللہ چیزما رب اللہ دے ابو بکر صدیق هم ویلو خلکو ته نبی سم چې خلکو راګر کړو او ته دې څه کوي نه چې دی زماره رب الله دې دې دا مرګ سي دا حق خبره ده وقد جاءكم يكن اگر وليدا ہوتا بالبينات واضحنا من ربكم ساو رب طرفا وان يكو كاذبا کچر دې دروغ جنوي فعليه كاذبه نزد دروغ سزا پد باندې دا وان يكو صادقا کچر دا موسی رښتینی یوسفکم نتاو تبورسی بعد الذي صدا عذاب یعدکم شدت تاسو یروي دې تاسو یری ان الله لا يهدي بشک الله نه کامیابی من هو غسوق مسرف چې حد نه تیریدون کې کذاب دروغجن وي ودلی دو
د فرعون په قوم کې یو سړی و چې ایمان نه وروړي یا قوم ای زما قوم لکم الملک اليوم نن تاسو پلاس کې واقدار دے اقتدار دے بچائی دا ظاهرین فی الارض تاسو زور اوری په ملک مصر کې تاسو زور دے فمن ينصرنا سوق بزمون کې امدادو کې من باس الله د الله د عذاب په مقابله کې ان جاءنا کچری مون تراشی دادو خبره کړه قال فرعون ما اوریکم ذو استاسو د پارا رای نظر کوم الا ما ارا مگر هغه چې کومه چې مدد تخکاری وما اهدیکم او نخیم تاسو ته الا سبیل الرشاد مگر لار د کامیابی فرعون وی زم د کامیابی لار خیمه ارسلی کافر وی سمین وقال الذي امن هغه چا ویل چې ایمان وروړي یا قوم ای زما قوم انی اخاف علیکم زیریکم پتا سبحان مثل یوم الاحزاب پشان د عذاب دډلو مکه تاریخ وګوره کنه څنګه لګا مثل دا بقوم نو پشان د عذاب د قوم نو وعاد و ثمود پشان د عذاب د عاد او ثمود والذین من بعدهم وداغ چا چې داغي نرستو وم الله یریدون کی الله اراده ظلم للعباد د حزب ظلم پابندیانو ویا قوم زما قوم انی اخاف علیکم لیکن زیریګم پتا سو باندې یوم التناد د چغو دروازینا چغه به وخی او چغه برمانه والی شي یوم تولون مدبرین وکمر سبو تخت تاسو شاکون کی مالکم نبوی ساود پارا من اللہ دا اللہ دا عذاب من عاصم سوک بچکون کی ومن یدلل اللہ واسوک چا اللہ بیلاری کی فما له من حاد نشتر اگر پاریستو ہدایت ورکون کی ولقد جاؤکم یوسف گورخا موسیٰ علیہ السلام دور دے حوالہ پیش کی پر یوسف علیہ السلام دا دی نکانو کی ترشو کنا یقین راغله ہوتا ہوتا یوسف علیہ السلام من قبل دین مخی اغم پیغمبرو بالبینات دروازه و حکمونو سرا فما زلتم نه همیشه وی تاسو فی شکم پشک مما جاءکم به داغنا چغه تاسو ترولیو هغه وهم کافر وی حتی اذا هلکا تر دې چې کله وفات شو یوسف قلتم نتاسو غنل لن يبعث الله چرب الله رون لګي من بعده رسول داغنا رسول كذلك يضل الله دغشان الله بلاری کی من هو مسرف هغه څوک چې د حد نه تجاوز کوونکی وي مرتاب فوق شک کوونکی وي الذين يجادلون آکسان چې بحثونه کوي فی آیات الله د الله پایتونو کې بغیر سلطان بغیر د دلیل نه اتاهم چې دغه دلیل راغلی وي کبر مقتن دی ډیر زیات مبغوز دي نه بدی شنا خو خدي عند الله د الله پنځ او عند الذين امنوا پنځ داغه چا چې ایمان وروړي كذلك يتبع الله دوشان الله مهر دغي على كل قلب پټول زړه متکبرن په حال چا د متکبرن جبار د هر تکبر کوونکی او سرکش فضل باندې وقال فرعون ویل یا حامان ابن لي اے حامان جوړ کمالا سرحن یو دنګ باندې لعلی ابلغ الاسباب دیر پا چیز اورسم طرفونو تا اسمان ورونو تا خیجما اسباب السماوات دا اسمان طرفونو تا دروازو تا فطلع زور خکارکیگم الہ موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام دیخ دے پسی ورخیجم ہوئی ظالم دے وإنی لازنہو یکن زما خامخا پد باندی گمان دے گمان پہ کم کازی بند دروجن اللہ نشتا دروگوئی وکذالک زوین لفرعون دغشان خیستکلشو فرعون تسو عمله داغنا کار عمل وصد او منکلشو دا فرعون عن السبیل لحق لارنا وما کید فرعون نو چلول فرعون الا فی تباب مگر برباد وقال الذي آمنا واول اغچاچی ایمان روڑو دی خبر نخلاصی گورا فرعون نه یری یا قوم اتبعون اے زما قوم سما پیرویو کے اهدکم سبیل الرشاد زبتاو سمی غلا رخیم یا قوم زما قوم انما هذه الحیات الدنیا لیکن اندہ جند دنیا متاعن لگا مزدا وان الاخرہ لیکن آخرت ہی دار القرار اکور دا ہمیشہ دے من عمل سیئتا چاچے بد عملو کو فلا یجزا اغلب بدلن نشی ورکو للہ مثلها مگر داغی پشان ناکار بدلا ومن عمل صالحا چاچے نیک عملو کو من ذکر او انسا خاک ناری نوی یا زنانا وهو مومنن خو بدیشت چیمان وی پاک مومن وی فولائک يدخلون الجنہ دا کسان بجنت داخلی گی یرزقون فیها غلب روزی ورکی دیش بدے کے بغیر حساب دیر ڈیرا
ويا قوم ازما قوم مالي سوجد مالا او تاسنا ادعوكم جد تاسرا بل من النجات دخلاسه طرفتا وتدعونني وتاسمارا بل الى النار ورتا تدعونني تاسمارا بل لاكفر بالله چې کفر دیو کم د الله نه او شرک به شرک دیو کم دا غسر ما اغس شریکم ليس لي به چې نشتا ما سره دا علم سدلیل وانا ادعوكم وزرا بلم تاسو للعزيز الغفار زرور بخون کې ذات طرف تا لا جرم حقیقت داده انما تدعونني الیه لیکن ان چا طرف تاسو ما دعوت را کوي ليس له دعوه نشتا غیس आवाज په دنیا ولا فی الاخره نه په دنیا او نه په آخرت کې اگر څوک بلل نه کوي وان مردنا لیکن زمونږ واپس الله الله طرف ته پتہ بولےگی وان المسرفین کے اندر حدنا تجاوز کوونکی هم اصحاب النار اغیب دوزخیانوی نستذکرو فستذکرونا تاسو بخام خیادوے ما قول لکم آغا سوچ دی تاسو تویم وفوض امری الاللہ ازہو لکم اخفل معاملہ اللہ تا ان اللہ بصیر بالعباد لیکن اللہ بندگان للیدون کے دیں فوقاہ اللہ نا اللہ دغا مومن بچو ساتو سیئات ما مکرو دافتون و داغی مکرون نا چاگی کول اللہ دے بچ کو وحاق بی آل فرعون وگی رواج و فرعونیان سوء العذاب ناکار عذاب النار دی یعرضون علیها چې دی پیش کولی شي پاغه ور دا فرعون پیش کولی شي پاغه لا شي دلته دی الله ته روح ور پیش کوي ودو وعشیا سحر ما خام الله یې پیش کومه بنو بس زمون په ایمان دی و یوم تقوم الساعه فکما چې قیامت قائم شي ادخلوا آل فرعون ادخلوا حکم بوکل شي داخل کې آل فرعون فرعونیان اشد العذاب دے سخت عذاب تا و اذ يتحاجون دا بحث ته او کله چې بدی جګړه کې دا مخ کې نډیر سوتونه کې بیا راځي دا دي ته چې د خپل شرکی یاران پرې دی کنه دا خنوي کله چې بدی جګړه کې فنار پور کې فرعونیان بم کوي دا مشران د تخی کنه ما چې د خپل مشران سره بجګل کې دا مشران دي ويقول الضعفاء اور کې وباس کې کمزور خلک به وی للذین استكبروا آی کسان ته چلی پکړې وا د فرعونیان ته ان كنا لكم تبعا مونږ تاسو تابعدارو تاسو پس روانو فهل انتم مغنون عنا آی تاسو خپل سر اغستون کې زمونږ نصیبا من النار سیسه د اور د عذابنا قال الذين استكبروا بوای غټان ان كل فيها اسخم غټول پدې کیو ان الله قد حكم بين العباد لیکن الله فیصله کړی د بندگانو ترمنځ وقال الذين في النار واغسان بووي چې باور کړي لخزنه جهنم د جهنم سو کی دار تا ادعوا ربكم درخواستو کې خپل رب دا دعوتو ويخفف عنا يوما چې اسانه کې مونږ ته یو ورځ من العذاب د عذابنا مړ یو ورځ خو دې سپکه کی کنه قالوا غيبوا دوي سوګداران الم تکو تاتيكم رسلكم آیا نبر عدل تاسو رسولان بالبينات پخکر دلیلونو سرا قالوا غيبوا بلا وين راغلیو قالوا غيبوا فدعوا تاسو پخپل درخواستو کې وما دعاء الكافرين ندبلنا الكافرون الا في ضلال مگر بالکل بیکارا پیدا نه کی ان لننصر رسلنا ایک المخامخ امداد کو د خپل رسولانو والذین آمنوا دا غچا چې ایمان وروړي په حیات دنیا په ژوند دنیا کې نه نبی ستای امداد بکو مکه کې و یوم یقوم الاشهاد فاغرد و امداد کو چې بکمل بگواهان پیشي یوم لا ينفع الظالمین بکمل چې فائدہ بنور کی ظالمان تم معذرتهم داغي بانی کول معذرت کول ولهم اللعنه اپاغي بلعنت وی ولهم سوء الدار اغي لپاره بنا کار کوری ولقد اتینا موسی الهدى یقین ورکړو موږ موسی علیہ السلام ته هدایت و اورثنا بنی اسرائیل ورثان کل موږ بنی اسرائیل الکتاب د کتاب د تورات هدى و ذکر لپاره د هدایت او نصیحت له الالباب د خالص کل والو د لپاره فصبر نټینګو سیگا ان وعد الله حق یقینا الله وعده رښتینی ده اے نبی تکلا کوسا واستغفر بخنا غواړه لزمبک د خپل خطا د لپاره ګنا نه دی پیغمبر ګناونه نه کی وسبح بحمد ربک پاکی بیان واسطه د خپل رب د ستاینه سره بلاشی ولذکر بیگا او سبا
ان الذين يجادلون بشکا کسان چې باسونه کی فی آیات الله د الله پایتونو کې بغیر سلطان نتاهم بغیر د سند او علم او دلیل نشری راغلی وي ان فی صدورهم الا کبر د دې اعتراض کوونکو جګړو کوونکو پر لګي هوتا کبر نه ما هم ببالغیه چې دې پای کې کامیابی دن کې نه دي فاستعذ بالله نه پنای غوړه د الله سره اعوذ بالله وایا دې به له غصه درولي انه هو السميع البصير بشکا غلا د هر څو دن کې دولیدون کې نه لخلق السماوات والارض خامخا پیدا کول الله اسمان او زمکو اکبر زیاد مشکل دی من خلق الناس تخلق د پیدا کولنا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي بل مسئله سٹارټ کړه دوباره جن حق دی الله زمکه اسمان میں پیدا کوم نور د اخرت ندی نشم پیدا کولې سو وما يستوي الاعمى والبصير ندی برابر لوندو دن کې والذین آمنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات او نیک عمل نه کړی دي ولل مسیء ان بد عمل نیک عمل بد عمل برابر ندي قلیلا ما تتذکرون تاسو ډیر کم نصیحت اخلي قوام خنو پټول درس کې پوری یو زور وخلی ان الساعه لآتیه یقین خامخا قیامت راتون کې ده لا ریب فیه ایګه شک نشتا لیکن اکثر د خلکو لا یؤمنون وقال ربكم ادعوني استعرب ویلی چې ما رابله د صورت غدا وشو ما رابله اغه نور پیدا نور خلق استجب لكم زب سوال قبلهم دامو وای زدی ته ویم دی الله ته وی الله ما ته ډایرک وایا ما ته आवाज کوا وای چې الله رو رسي یا الله را مدد شه ان الذين بشکا خلق یستكبرون چغیزان لوی غنی عن عبادت نماز بندګین زمانه دعا نه کوي بعض خلک وی کنه الله نصر دعا کوي الله ته پته راکنه وی الله دعا کوي دعا عبادت ته ګوره نه غیګما سيدخلون جهنم زرد ور داخل بشي داخل جهنم تداخرين ذلیلان الله الذي يوز الله غزات جعل لكم الليل يوکړی د شپه تیارا لتسكنوا في در پاش آرام کې پاږي کې والنهار مبصرا اور ورځ پیدا کړ رڼا والا دې د پاج کسب پکې وکې ان الله یکن الله لذو فضل خام خالب فضل والد په خلقو لیکن ډېر خلک لا یشکرون ذالکم الله ربکم دغه کاونو والا دغه کاونو سو کې د الله دغه تاسو رب دې خالق کل شی د هر څه پیدا کون کې لا اله الا هو دغه نه سوا بل څوک د عبادت لایق نشتا فانا توفقون تاسو څنګه اورل شي د حقنا ولې حق نه اورل شي کذالک یوفق الذین دغه شان باړول کېدل هغه کسان کانو به آیات الله یجحدون چاغید الله د آیتونو انکار کوونکو الله الذی خاص یواز الله د ذات جعل لكم الارض جوړ کړی دا تاسو د پرز مکا قرارن زید استوګنی او السما بنا اسمان چتو وصورکم استاد شکل جوړ کړی دی فاحسن صورکم تاسو له ډېر خوشب نه جوړ کړی دی ورزقکم تاسو له روزي درکړی من طیبات د پاکو سيزونو نه ذالکم الله ربکم دغه کاونو والا د آیت کې چې کوم ذکر شو دا تاسو رب دی فتبارك الله رب العالمین ډېر برکتونه والا غزاد اغه الله چې رب د مخلوق دی هو الحي اغه الله همیشه ژوند دی پیغمبر ناراضي لا اله الا هو نشته هکدا حقدار دی بل سوا دغه نه بل څوک فدعوه نیواز اغه الله رب له بل څوک مرابله مخلصین له الدين خالص کون کې دغه لپاره چغا الحمدلله صفاتونه د کار جوړولو دغه پیجندو جواد الله دی رب العالمین دی قل اویا انی نحیت یقینا زمانہ کله شوی يم ان دې خبرنا اعبد الذين چې بندګی دیو کم دا غچا تدعون من دون الله تاسو رب له سوا الله نه لما جاني البينات هر کله چې راغلی ما تواضح دلیلونه من رب زما رب طرفا نای کې دا ویلي دي چې الله تعالی مراد شوی و امرتم ما ته حکم کړی شوی دی ان اسلم جزان حواله کم لرب العالمین رب العالمین ته ځان حواله کوي هو الذي يواز الله غزات خلقكم من تراب چې تاسو یې د خور نه پیدا کړی شروع یې کړی ثم من نطفه بیا د نطفه نه ثم من علقه بیا د وینې یو ټوکړی نه ثم يخرجكم طفلا بیا تاسو پیدا کړی او ماشوم په شکل کې ثم لتبلغوا وشدكم بیا تاسو پالی دې لپاره چې خپل ځوانه تورسه ثم لتكونوا شيوخا بیا محدر کیتا ہوتا دې لپاره چې بډاوالي تورسه ومنکم من يتوفى بعد پتاسو کې هغه چې مړکلی شي من قبل الذين مخکي ولتبلغوا مهلت در کی تاسو ته دې لپاره چې ورسه تاسو تاجن مسمانټه مقرر تا ولعلکم تعقلون
دا دې د پای تاسو پوه شئ عقل نه کارواله دا نظام څوک چې تاسو د وجود دلال الله هو الذي يواز الله غزات يحيي ويميت ژوند کول او مړ کول کې بل څوک نشي کوله فاذا قضى امر حقا چې فیصلو کې دی وکړ فانما يقول له بشک الله کار توي کون شف يكون نشي علم تر الذين يتسوچ نه کې آئے خلقو ته یجادلون فی آیات الله دا آیت دریم دل چرایږي چې جګړه کې د الله پایتونو کې ان یصرفون لیکم فاړول شي الذين كذبوا کسان چې دروژنه ګڼل بل کتاب د الله کتاب او بما ارسلنا به رسلنا دروژنه ګڼل دی هغه څه چې لګي دي موږ پاره باندې رسولان خپل فسوف يعلمون دی به ډیر زر پوي شي اذل اغلال فی اعناقهم کله چې بدی پسټونه کې توقونه پراتی والسلاسل فخپو کې به بیړې یسحبون هغه براخلی کېږي فی الحمیم پګر مبو کې براخلی شي ثم فی النار یسجرون بیا په اور کې راتکلی شي ثم قیل لهم بیا باغی تو ویل شي اينما کنتم تشركون کم ځای کې هغه تاسو شریکان ګڼل څه شو غولیا باباګان دربارانو ولا څه شول من دون الله سوا د الله نه قالوا دی بوا يدلوا عنا زموننا رکشول بل لم نكن ندعو بلکې مونږ خو نرا بل من قبل دینه مخکې شي نسیز انکار بکی مونږ چا تر امر شنی ویلې کذالک یذل الله الکافرین داشن الله خطا کی کافرانو لا ذالکم بما ذا پدی وجا کنتم تفرحون تاسلوی قولا فی الارض پسمگا کی بغیر الحق ناحقا وبما کنتم تمرحون پدی وجه تاسو ولوی ګرځې ده ادخلوا ابواب جهنم نپدی وجوهاتو داخل شئ د جهنم دروازو ته خالدین فیها ہمیشہ به د جهنم کې فبئس مثوى المتکبرین دیر نہ کارا زیادہ استوگ نے تکبر کوونکو فاصبر اے نبی ټینګو سیگا ان وعد الله حق یقین لوز د الله رښتینی دی فاما نرینک یا خو منګو خوتا تا بعد الذی سیسلا عذاب نعدهم چې مونږه دې سره وعده کو او نتوفینک تا بوفات کو موږ په عذاب راولو فیلینا یرجعون موږ ته د دی واپس کړی شي التبدی تبع دی عذاب ویني ولقد ارسلنا رسلا من قبلك لیکن ستانه مخکې موږ رسولان لګلو منهم من قصصنا علیک بعض پدې رسولانو کې هغه دي چې موږ ته داغي واقعات بیان کړی دي ومنهم من بعض پدې کې داسې هم شته دي رسولان لم نقصص علیک چې موږ ته داغي حالات نه بیان کړی بلا رسولان دي 124 نو قرآن کې خو یو شپږ ذکر نور نشته وما كان لرسول او د هیڅ رسول په اختیار کې دا نه وا ان یاتیا بیاات چې سم معجزه رولوي الا باذن الله مگر د الله په اجازه څومره واقعیت تعلق دې نه پای کې هغه معجزه په خپل حکم پیش کړی شوی دا نه دا نه نورم الله په حکم معجزه پیش کیږي کما کې والا غواړي نه غواړي واسطه اختیار نشته الله خو خلق فاذا جاء امر الله نکره چې راشد الله حکم قضی بالحق فیصله وکړي په انصاف وخسر پر نقصان کې او پریزه هنالک دغه وخل مبتلون باطل پرس الله الذي یواز الله د هزات جعل لكم الانعام پیدا کړی ساو د پاره ساروی لترکبو منها در پاج سورلی کوي په باز داغه ومنها تاکلون باز داغه نه تاسو خو وای ساروی ولکم فیها منافع ساو د پاره پدې کې نور فائدې مشتا ولتبلغوا دام دې لپاره پیدا کړی دي چې اورته تاسو علیها پر سوارلو باندې سارو سوارو حایتن هغه مقصد تا فی صدورکم تاسو پسینو کې دي تبکه زې چکر وي وعلیها پر سارو علی الفلک پکشتو تحملون تاسو پورته کولی شي ويريكم آیاته تخیدا وصف بینه فای آیات الله تنکرون تاسو بدل الله د کوم نه خو نه انکار کوي افلم یسیرو فی الارض ایدی نگردی پزمکا کې فینظرو چوغوري عبرت په نظر کیف کان عاقبت الذین څنګه وانجام دا غچا من قبلهم چې دین مخکی کافرو کانوا اکثر منهم غیدین ډیرو اشد قوه او زیاتو د قوت په لحاظ واثرن فی الارض په اعتبار د بعد اولو د ځمکه فما اغنا عنهم لاغینا عذاب لرنه کوما کانوا یکسبون آی کانو چری کول دا تراشل ماشل چې کول بوتان او دا اورنه تراشل پیدا ورکړه نه تش په دنیا داري کار نه کیږي دینداری به سره فلما جاءتهم رسلهم کله چې هغه رسولان دا غیرال بالبينات په ښکار دلیلونو سره فرحو دا قومونو ځان ویوغانو ویوغلا بما عندهم فاعکارو کسب وسای چې هغه سره وا من العلم د علم شی سے بمتلا جرینو سواګیا کوله دی ځکه یغه په سوال جواب وشو جرینو سو ابل حکیم وای چې عیسی السلام لرا شکنه
هغه وینا مال برازي ما سره ریاضه علم نه زغله نه زما وای نو اوسم دی چې قرآن ولا مال راځي زول نه زما مونږ وایو سچويشن ته ګوره کنه پوي لار شو ولا پوي کې بیا به راځي کنه دعوت ورکړه وحاق بهم راګر کل اغي ما كانوا به يستهزئون اغه چې خاندنی ور پورې کو فلما راو باسنا نکلا چې اغي زمونږ عذاب ولیدو قالو ویل عذاب وخت کې ویل آمنا بالله مونږ ایمان ورو په الله وحده شغی کی आवाज لري وکفرنا مونږ انکار کوو بما د هر هغه سنا كنا به مشرکین چې مونږ د هغه سره شریکان ګڼل الله شریکان هم ګڼل اوس نه منو اوس په پیدا نه کی ولې فلم یکو ينفعهم نو چې نفع ورکړل یا غیله ایمان هم ایمان ورل لاغي لما راو باسنا کې چې زمونږ عذاب لیدو عذاب وخت ایمان پیدا نه کی سنت الله الذي ذا الله هغه طریقه دا قد خلت سر مخکنا ظاهر شوی دا فی عباده دا وبندگانو کې وخسر هنالک تاوانیان شو هغه وخت الکافرون کافران سبحانك اللهم